خپل لور قرباني ته تیاریږي بیا د 2 کالو ماشومه سوچ کوا کوژدن و کلنۍ کې د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها شوی واده بیا وروسته مدینه منوره کې شوی او بیا دویم امتحان ته ګوره د مدینې منورې زندگی وا منافقانو په دې پاکه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها تور تپ واقعا تاسو ته معلومه ده بیبي مبارکه محبوب ته عرض کوي ستا اجازت پلار کره بلاړش اجازت ملاویږي لاړ مور بیبي ام رومان رضی الله عنها ته وایي ما داسې خبره واورېده د مستح رضی الله تعالی عنہ مور بیبي راته وکړه دا څنګه حکایت دی دا څه مسله شوې ده دا خلک څه وایي د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها د امهات المؤمنین نه ده د هغې وخور بیبي حمینه بنت جحش هغې هم دا خبره کړې وه بیبي مبارکې دا ګمان وکړه چې دا ورته د بنو د خوانه دسیسه جوړه شوې ده بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها ته مور بیبي تسلی ورکوي ورته وایي ای جنیه بیبي ای لورې مه خفه کېږه ته یو حسین او جمیله ښایسته جنۍ ته خپل خاوند رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ډېره محبوبه یې ستا بنې ډېرې زیاتې دي څوک چې ښایسته وي خاوند ته ګرانه وي بیبیانې یې ډېرې وي هغې پسې ډېرې خبرې جوړېږي زړه ته تسلي ورکا ورختۍ مه کوه بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي خوراک او اسکاک مې د ډېر غم د لاسه بند شه رب کریم ته به په سجده باندې پرته ومه 2 شپې 2 ورځې مې روټۍ ونه خوړه اوبه مې ونه څکلې بس یو ژړا او د سترګو نه غیر اختیاري به اوښکې روانې وې دعا به مې کوله چې یا الله جل جلالک تا ته خو علم دی چې زه پاکه یمه دا څه رقم امتحان کې دې واقع کړم 2 ورځې بعد محبوب عربي صلی الله علیه و آله وسلم وایي مونږ کره راغی او زمونږ په دې کور منځ کې یو چوتره وه او داسې سفر و په دې کې مبارک تشریف راوړه کېناسته زما پلار حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یې راوغوښته زما مور بیبي ام رومان رضی الله عنها یې راوغوښته او زه یې راوغوښتم کېنولم څلور په څلوره ناستو درشل او دروازې سره نږدې د انصارو یو زنانه راغلې وه ما سره غمرازۍ ته راغلې وه هغه هم ناسته وه داسې لږ لرې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وویل ای بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنکې که څه شوي وي اعتراف وکړه الله تعالی نه بخښنه وغواړه الله تعالی به بخښنه درته وکړي که څه نه وي مونږ ته حقیقت حال بیان کا بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه بیبي فرمایي یا هغه 2 شپې 2 ورځې اوښکې جاري وي او یا مې اوښکې په سترګو کې وچې شوې خپل پلار ته مې مخ واړو عجب عني رسول الله یا ابي رواه البخاري اے زما پلارا زما د اړخنا رسول الله مبارک ته جواب تو ورکا دا اوس د امتحان میدان دی د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ادب ته ګوره اوسه بیبي مبارکه باندې منافقانو طعنه لګولې ده په نیمه خوله باندې وړه لور محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه قربان کړې ده بیا په داسې طعنه منځته راغلې ده بیا مبارک محضر ته راځي بیبي ته مخامخ د پلار خبره کوي چې بیبي څه شوي حقیقت ووایه بیبي والد ګرامي ته مخ اړوي مبارک ته زما د خوا نه ته جواب ورکا هغه مبارک مخ واړو او دواړه سترګې د اوښکو نه ډکې شوې ویې ژړل او دومره یې وویل ماذا اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم زبا رسول الله مبارک ته څه ووایم زما څه حق جوړیږي زما څه حق جوړیږي چې زه دوی ته خبره وکړم څه ګنجایش لرم چې دوی ته څه ووایم مور بیبي ته مخ اړوي عجیبي رسول الله عني یا امي ای زما مورې زما د اړخ نه ته جواب ورته ورکا زه خو تا وړه لاس کې غټه کړم زما صفایي زما پاکوالی او پاکدمني خو تا ته معلومه ده مور بیبي څومره ادبناکه ده هغې مخ داسې بل اړخ ته واړو او دواړه سترګې د اوښکو نه ډکې شوې
او وی جړل او دومره ویل ماذا اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم رواه البخاری زبنو رسول الله مبارک ته وایم. دا د ادب مظاهره ده، دا د ادب انداز د صحابه کرامو دی چې په داسې عظیم او سخت مشکل امتحان کې دی مبارکان په دې ژبه یو خبره قدر نه راوباسي او هغه څه درد چې په زړه باندې تېرېږي هغې درد هغه اثر د هغې په سترګو د اوښکو په یو نهر کې او د اوښکو په جریان کې د زړه تاوتې نه راوځي. د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دومره ادبناک دی چې دا څومره جهوري صوت دی او دا څومره معروف دی په شجاعت کې. خدا شجاعت بهر او چې کله به د مبارک وړاندې راغی مجلس ته او هغې به ترنه پوښتنه د یو جزي وکړه نو ده به دومره په ټیټ آواز سره جواب ورکړه چې مبارک غوږونو به هغه راوانخیسته چې دا څه وایي. بخاری شریف واقعه ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته به محبوب ویل لږ په بلند آواز په جګ آواز خبره وکړه. دا څه دي وویل؟ یا اول ځل یا دویم ځل یا دریم ځل یا څلورم ځل بار بار به یې مطالبې کولې چې عمر صاحب خبر دې نه اورم، دا خبره لږ په جګ آواز وکړه. خو هغه د ډېر ادب نه دا خبره به ټیټه کوله. رب کائنات د دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا انداز د ادب دومره خوښ شه چې قرآن عظیم شان کې آیت راولېږه والذین یغضون اصواتهم عند رسول الله. هغه صحابه کرام چې د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دا آوازونه ټیټ ساتي، آوازونه نرم کړي دي، ټیټ کړي دي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. دا هغه خلق دي چې الله تعالی د دې زړونه امتحان معنا اخلص الله چې الله تعالی سوچ کړي دي زړونه د دوی تقوا او قوي ایمان ته. دا د قوي ایمان او با تقوا شخص نه خدا چې دا د خپل مشر او د خپل شیخ په مخ کې دغه انداز اختیار کی کم انداز چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل مرشد محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره اختیار کړی. دا آداب طرز ورته قرآن کریم ښایي او هغه چې د اختیاري د هغې مدح بیانوي. معززو او دا ادبناکو صحابه کرامنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دومره لوی عاشق چې آخره دوره د دراله د قرآن کریم په تلاوت به مصروفو. د شورا د خوان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ټاکلی شوی لیکن په عهده د امارت کې کاروایی زیاته نه لرله او محبت هم نه لرل. خپل تلاوت ته بنخطي و. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یې د تره زوی و. هغه یې په شام کې امیر مقرر کا، کاروایان او والیان مقررول او